زه چې موجوده دور ته ګورم موږ هغه دور سره تیریږو کم دور د ابو لهب کم دور د عتبه او د شیبه کم دور د حامان او قارون او د فرعون تاسو لږ 11 جولای ته واپس لاړ شئ 11 جولای هغه ورځ ده هغه بدبخت ورځ د پاکستان په ځمکه باندې چې کلچر صدیق یو علاقه ده چې هغه ته پړانګ ویل کیږي یو پلار پسې خپل د سلورو کالو مشومه یا سلورو کالو یا د سلوریمو کالو مشومه مریم په نوم باندې ځنګل ته بوسي الته زبا کی چې کله بیا تحقیق وشي گرفتار کړل شي هغه پلار نه تاسو وکړي شي تا د خپل مشومه په سبب باندې سبا کړه هغه ته جواب کوي چې ما په دې باندې شک ته چې دا مشومه زما مشومه نه ده الا یعذ بالله زما د کور ولا بل چا سره زنا کړي دا د غینه پیدا شوی ده زما مسلمانانو کنن د ستاوت عزیز پاکستان په دې پاکي خوري باندې دغه ظلم هغه ظلم کیږي کم ظلم فرعون کړو کم ظلم حامان او قارون کړو کم ظلم ابو لهب او عتبه شیبه کړو چې کم ظلم ابو جهل کړو بیا د غیر د ما دور کې څه فرق پاتې نه دی شوی او زما مسلمانانو موږ د اسلام نه لري ځکه دا ظلم کیږي دا ظلم موږ نه کیږي پاک پیغمبر ته وسنه نه راغله ورته یا رسول الله ما نه زنا شوی ما ته سزا راکا پاک پیغمبر چې کله وکړه صحابه کرامو نه تاسو کو چې دې زنانه ته وګورئ چې څه مسله ده لکه تحقیق کې دا نشه کې خونه ده د سنې دا مجنون وي صحابه کرامو تحقیق ورته یا رسول الله بالکل ټیک تا ده زنی توازن ټیک تا مجنون نه ده لیونی نه ده خو یو خبره ده په خېټه باندې مشوم دي حمل دي پاک پیغمبر ته کور ته لاړه شه چې کله دا مشوم پیدا شي بیا راشه ما خدمت کې حاضر شه دا غزنانه ده چې کله اعتراف ته دي خبرې کې سرور زره اقبال جرمي کړي دي سرور زره اعتراف دې خبرې کړي دي چې ما د خېټه باندې کم مشوم دي یا مشومه ده دا د زنا نه پیدا شوی ده غي وجود پاک پیغمبر د غیر جمع نه کوي پاک پیغمبر ته کور ته لاړ شه کله دا مشومه پیدا شي بیا راشه هغه چې کله مشومه پیدا شو یا مشوم پیدا شو هغه زنانه بیا پاک پیغمبر تراله ورته یا رسول الله ته ما ته دا ویلو ما ته نه سزا غوښتله چې شریعت کومه سزا مقرر کړي هغه رجم سزا مال راکې خدا مشوم په ما ګډه باندې تاسو کور ته ولېګلم دا د مشوم پیدا شوی دی ما ته اوس سزا راکا پاک پیغمبر ته نه دا مشوم ډیر ورکوټه دی دا واپس کور ته بوزا چې کله دا هغه سټیج ته ورسی چې دا ستا پیپری دی دا روټي خو شروع کی او دې چاته احتیاج پاتې نشي بیا غینه پس راشه دا زنانه واپس لاړ شي 2 کالو بعد پاک پیغمبر خدمت کې بیا حاضرېږي پاک پیغمبر ته یا رسول الله تا چې ما ته کوم خبره کړې و هغه حکم خبره تعمیل ما کړې دی دا مشوم د اوس 2 کالو دی د خوراک سکاک خپل باندې کولې شي دا زما ته محتاج نه دی ما ته شریعت کومه سزا مقرر کړي هغه سزا راکا پاک پیغمبر اعلان وکړ صاحب کرامو کې تاسو کې څوک د شته چې د دې مشوم پرورش وکي د دې ذمہ داری واخلي د دې کفالت وکي یو صاحب ورته پاسې درو چې یا رسول الله کستا حکم د دې مشوم کفالت زکوم پاک پیغمبر هغه مشوم هغه ثابت حواله کو هغه نه پس هغه زنانه ته سزا ملويږي غره جمع کیږي شي هغه قتلېږي هغه شهید کیږي هغه سزا ملويږي زما مسلمانانو کچري دې مشوم ظلم کړو یا د دې مور ظلم کړو چې هر څه صورت د دې مشوم سره د سينو کول پکار خدا پلار ظالم زګه دا کار کړی دی نن زه یو خطیب په دې باندې مطمئن ناسته زه بهترین خطیب زه تقریر کوم بس دا کافی دی یو مدرس په درس باندې اکتفا کړی چې بس ما د پر کافی ده تبلیغي په خپل تبلیغ باندې اکتفا کړی چې بس دا تبلیغ ما د پر کافی دی یو جهادي په جهاد باندې اکتفا کړی صبر کړی چې بس زه ډیر د دین ډیر لوی خدمت کوم نه زما مسلمانانو کله ستا په دې پاکي خوري باندې خور مور لور سره ظلم کیږي بیا په دې خبره باندې پوه شوم هغه دور سره تیریږو کم دور د ابو جهل دورو کم دور د عتبه او د شیبه دورو ما سوچ کولو چې دا مشومه کله زبا کوله دې پلار ظالم زبا کوله دې چاړي بالانه تپوس کړو چې الله زدا مشومه زبا کوم دا مشومه ډیره مظلومه ده دې څه جرم نه دی کړی دې ګناه نه دی کړی دا معصومه ده دې عمل ما هم نه ده شروع دې چاړي بالانه تپوس کړی وي دا پلار د دې مشومه زخم د سټ کټ کول غړي دا ورمی کې کټ کول غړي زی کټ کم اور کټ نه کم چاړي به د الله نه اجازه تخصوي الله طرف نه ورته حکم شي ها دا مشومه زبا کا هغه مشومه به کټ کړی شي وي دا مشومه به اسرائیل علیه السلام رغلی وي اسرائیل علیه السلام ته بيدا فریاد کړی وي اسرائیل زما جرم څه دی کته چرته ظالم نه روخه خسته دی غ ظالم خو ظلم کړو کچری تا بابا نه روخه خسته دی غو 70 ساله ژوندۍ تیر کړی و کچری تا نو جوان نه ژوندۍ روح تا خسته وي غو خپل ځواني تیر کړی و خو ما غ سالور کاله ژوندۍ تیر کړی زغ د مور او د پلار تمیز نشم کوله ما غ د مور پلار خدمت هم نه دی کړی ما د مور پلار حقوق هم نه دی ادا کړی او ما سره د ظلم ولي کیږي دغه مشومه بیا به لړوي الله پاک ته به شکایت کړی وي الله ته بيدا شکوا کړی وي یا لازم د دنیا مخ باندې دومره پتی کېدو حق نو خپل پلار ما په خپل باندې سبقي بیا په غي باندې اکتفا نه پاک پیغمبر په دربار کې به حاضر شي وي پاک پیغمبر ته به ګیلا کړی وي چې یا رسول الله ته هغه دور کې راغلی وي ابو جهل خپل لور دفن کوله ژوندۍ به دفن کوله ته هغه دور کې رااله خلکو خپل لور ژوندۍ دفن کوله یا رسول الله نن سوال سو کاله بعد زما پلار ما دفن کړي ما قتلې ما ذبح کړي پاک پیغمبر ته به شکوا کړی وي بیا به حضرت ام صدیقه عائشه حضرت ام المؤمنین عائشه صدیقه ته بلاړوي هغه ته به ګیلا شکوا کړی وي ای زما مور ستا امت کې یو پلار ز ذبح کړی بیا به فاطمه ته لاړوي فاطمه ته به شکوا کړی وي آدم علیه السلام ته به شکوا کړی وي حوا علیه السلام ته به شکوا کړی وي دا ستا په پاکي خاورې باندې کیږي دا ستا نږدې علاقې کې کیږي زما مسلمانانو نن چې زموږ علاقې کې کم رضا و رواج چلیږي هغه د قرآن هم خلاف دي حدیث هم خلاف دي ما خور سره ظلم کړی لور سره ظلم کړی مور سره ظلم کړی هم د میراث نه محرومه کا جیداد نه محرومه کا په خېړه کم از بګه د په خې باندې مخې ډا چوري زبا الله پاک ته جواب ورکوم
کوم ما د الله ذات باندې قسم وي پاک پیغمبر فرمایلی دي کم سړي د بل مسلمان نه ځمکه جبرن قبضه کا هغه باندې حق قبضه وکړه بیا به قیامت ورځ الله رب العزت د وزم کو نه هغه ځمکه راکټ کی غاړې نبی ورته راتاو کی مړې نبی ورته راتاو کی الله پاک ورته فرمایي دنیا کې د یو انچ یو فورس مکه لاندې کړی و د وزم کو کې ما کټ کړی دا د ستا غاړې هار جوړ شوی دی او د ځان سره ګرځوا او چې کم سړي غاړې کې هغه هار وي ولې لازم هغه سړی جنت ته نشي تللی راځئ نن به د عزم د دې خبرې کوم ان شاء الله چې ما سره کم صرف خور اور د مور اور د لور خبره زنه کوم کم مسلمان حق ما سره پروت دی کغه پراپرټي کې دی کا جیدات کې دی کاغذ مکه کې دی کا کور کې دی کاغه د پیسو اعتبار سره کمال اعتبار سره دی ټول مسلمانان به د مسجد کې الله سره دا وعده کوم ان شاء الله موږ به د ټول مسلمانانو حقوق ادا کوم ان شاء الله ادا کوو کنه به ادا کوم ان شاء الله ادا کوو